نن چې محترمو زمونږه کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. ستاسو که په زړه باندې څه حاجت وي الله پاک به فوراً قبلوي. ستاسو کو چېرته څه مشکل وي ناممکن مشکل وي داسې مشکل چې هغه پوره کېږي نه د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک ستاسو مشکل هم پوره کړي. الله پاک به ستاسو حاجتونه دا پوره کړي. او سپیشل وظیفه د محترمو د دکان حواله سره. ستا دکان دی په دې دکان کې رش نشته دی که ته وایې چې یاره دومره ګاګ دی راشي دومره ګاګ چې دکان دی زما سم ډک شي زما سیل دی ډېر زیات کېږي د هغې لپاره محترمو ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. د سکول مشر د هغه که دا وظیفه شروع کړه نو په سکول کې به د طلباو محترمو رش ولګي. دومره مخلوق به الله پاک راولي دومره مخلوق چې د سره به ځای نه وي. دغه رنګه محترمو ډاکټر دی که دا وظیفه شروع کړه نو په کلینیک کې به رش ډېر زیات شي. دغه رنګه فروټ والا دی که هغه شروع کړله یا دغه رنګې یو سړی دیاړي کوي دغه سړی که دا وظیفه کوي نو دومره ګاهکونه به راځي محترمو دومره حلقې به راځي. یو به ورته وایي چې ما سره دیاړي وکړه بل به ورته وایي چې ما سره دیاړي وکړه. بس صرف تاسو دوه وظیفې وکړئ دوه وظیفې وکړئ او دونه وخت پې لګي نه تقریبا ستا پې انتهایي 3 منټه یا 5 منټه لګي. خو کار محترمو ډېر زیات سپیشل کار کوي ډېر زیات ناشنا کار کوي. زه به خپل هم دا وظیفه کوم تاسو هم دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د رحمان او رحیم الله پاک په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د تمامو حاجتونو د پوره کېدو وظیفه ده د تمامو مشکلاتو د حل کېدو وظیفه ده. دغه رنګه محترمه خپل کاروباري چې ستاسو کوم لاین دی په دې کې رش لګول دي د هغې لپاره ډېره زیاته سپیشل او عجیبه وظیفه ده. که ته دا ووایې چې زما د ګاګ سیوا شي دکان کې ډېر کسان ولاړ دي 24 ګنټې غوبل دي دا وظیفه شروع کړه ته به تماشه کوه چې څنګه چل دی. دغه رنګه محترمو څومره چې د سکولونو والي دي څومره چې د کالجونو والي دي څومره ډاکټران دي فروټ والي دي مطلب څومره هلکه سیل کوي هغوی دا وایي چې ارمان دی څوک سوالي دا وظیفه د هغوی وکړي. یاد ساتئ محترمو دومره مال و دولت به الله پاک له ورکړي حیراني کې به دی دومره حاجات به الله پاک پوره کړي ناممکن حاجات ته به حیرانېږي دومره مشکلات به الله پاک ختم کړي محترمو چې دا به ته حیران شي خدای پاک دومره مشکلات او دومره زر پوره شو. وظیفه محترمو ډېره زیاته کمال ده. یو سړی دیاړي کوي روزانه دیاړي کوي یا مطلب جاب کوي او دی دا وظیفه شروع کړي نو هر سړی به د منت کې راځه ما سره جاب وکړه راځه ما سره دیاړي وکړه. محترمو ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. څومره کسان چې بې روزګاره دي الله پاکه د حلالو روزګارو له ورکړه ډېر مزېدار الله پاک د چا کاروبار دی د هغوی کاروبار کې ترقي پیدا کړي د چا کاروبار نشته خپل روزګار او کاروبار ورکوله الله پاک څومره محتاج دي د هغوی محتاجي لرې کړي څومره فقیران دي مالداره کړي الله پاک څومره داسې خلک دي چې د هغوی ضروریات دي ناممکن حاجات دي الله پاک پوره کوله. ستا په در کې کمی نشته الله پاک ستا در پې کمیږي نه موږ له راکړې ډېره زیات راکړې. محترمو وظیفه ډېره زیاته کمال ده ډېره زیاته عجیبه ده. تاسو به کوئ داسې چې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد کله تاسو د ماسخوتن لمونځ وکړئ د هغې نه مخکې هم کېږي مطلب تاسو د ورځې 10 بجې هم کولی شئ 9 بجې هم کولی شئ ماسپښین هم کولی شئ مازدیګر هم کولی شئ نو چې څه ټایم تاسو سره فري پر هغه ټایم کې تاسو سورت واقعه یو پیر ووایئ یو پیره سورت واقعه ووایئ درود شریف به تاسو مخکې نه 21 پیرې ویلي 21 پیرې درود شریف ووایئ او ورسره یو پیره سورت الواقعه ووایئ بیا ورپسې دې پسې یا باسطو یا الله یا باسطو یا الله یا باسطو یا الله دا محترمو 140 پیرې ووایئ 140 پیرې
یا باسطو یا الله یا باسطو یا الله. او دغه دواړه ګرباتې وراوالي په ګرباتو باندې په دغه دم کې څلور ګرباتې وراوالي څلور. یوه ګرباتې د کمرې په یو ګوټ کې، بله ګرباتې د کمرې بل کې ګوټ کې، او بله ګرباتې د کمرې بل ګوټ کې. محترمو څلور ګوټونه دي، دا پکې تاسو ولګوئ او تاسو به تماشه کوئ. د وظیفه تاسو محترم یو څو ورځې وکړئ، بیا تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو کارونه څنګه کوي، الله پاک ستاسو کاروبار له ترقي دوام څنګه ورکوي. محترمو ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده، کوشش وکړئ په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو حاجات پوره کړي، مشکلات دې الله پاک ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. چې کوم ځای کې مې که مسافر یې که په کلي یې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.